السلام علیکم د ډیلی سوات ټي وي قدرمندو کتونکو د سوات یو نوی نوجوان چې هغه د پاکستان نوم روښانه کو او پوزیشن یې اخیستی دی او یو انټرنیشنل کلاړي له شکست ورکړی دی او د هغه د پوایډ چرچې په هر ځای کې اورېدی کېږي چې دی تعلق ساتي د سوات سره او MMA چیمپئن محمد عاطف دی چې د یو ورلډ چیمپئنشپ وګټو او یو د انټرنیشنل کلاړي له شکست نو تاسو دا ویډیو لازمي وګورئ او په مخکې تلو نه دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ د دې نوي ویډیوګانو لپاره. Roundhouse kick for Pakistan, and then both fighters exchanging shots there on Andy. زمانو محمد عطیف خان دی او زه بیسیکلی سوات سره تعلق لرم. زما کوم چې سکول ایجوکیشن او انټرمیډیټ پورې هغه ما سوات نه حاصل کړو او بیا FSC دپاره ماته جانزیب کالج کې سکالرشپ میلاو شو، سپورټس سکالرشپ. نو هغې باندې زما ایډمیشن کالج کې وشو. د هغې نه بعد بیا چونکې زه سپورټس کوم نو سپورټس باندې ماته په UMT یونیورسټي لاهور یونیورسټي د کوم ښه پاپولر یونیورسټي ده UMT کې هغې کې سپورټس سکالرشپ میکانیکل انجینرینګ کې میلاو شو. نو دې کال زما میکانیکل انجینرینګ ډیګري کمپلیټ شو، زه انجینیر شوم او سپورټس چې کوم دی زما دلته کې سوات نه ما شروع کړی، دلته کې د سکول لیول نه کوم چې زما کوچ دی شفیع الرحمن سر، هغه د سکول لیول نه دلته کې زما سوات چې کوم حالات خراب شو نو په هغې کې مطلب مونږ بار تلو. نو اسلام آباد کې هلته کې یو کوچ و هغه سره ملاقات شو. نو د هغې نه بیا دلته کې سوات کې اکیډمي سټارټ شوه. نو شفیع الرحمن سره هغه ما زما بیسک چې کوم ګیم هغه سره هغه نه شروع کړو او بیا د هغې نه لیول ډسټرکټ لیول کمپټیشن باندې زه ولوبېدم. بیا د ډسټرکټ نه بعد بیا ریجنل لیول باندې رالم، بیا مطلب خپل صوبې ریپرزینټ کول موقع راته میلاو شوه او د هغې نه بعد ما نیشنل ایونټس هم کړي، انټرنیشنل ایونټس مې هم کړي دي خپل کنټري دپاره. ریسنټ چې کوم ایونټ شو نو دا ARY واریر په نوم باندې شو. کوم چې بریو جیم د بریو فایټینګ چیمپئنشپ چې دا په ورلډ لیول باندې کېږي، دا مطلب په ورلډ کې د ټول ټاپ ارګنایزیشن دی. کوم کې چې مطلب اولمپکس چیمپئن دا ټول ورلډ چیمپئن چې کوم دی هغه ځي هغې کې ډېر په مشکله باندې هغو ته موقع میلاویږي او هلته کې بیا هغو کمپیټ کوي. نو دو چې دلته کې پاکستان کې دا فرست ټایم باندې خپل جیم لانچ کړو، خپل برانچ دلته پاکستان کې لانچ کو، کوم چې انټرنیشنل فیسیلیټي په هغې کې اویلیبل دي فل انټرنیشنل. نو او مطلب انټرنیشنل ایتھلیټس هم راځي په هغې کې ټریننګ کوي. نو زه لاهور کې چونکې زه لاهور کې خپل ایجوکیشن سره هلته کې سپورټس هم کوم او زه الحمدلله 3 ټایم نیشنل چیمپئن یم. نو هلته کې ما ته اپرچونټي میلاو شو چې عاطف ته زموږ مطلب جیم جوین کا او مطلب هغو فل ایز ا سکالرشپ راکو چې دلته کې بس تا هر سره ایکسپنسز مونږ بیر کړو. نو هغو سره زه وم او خپل گیم مې کو. بیا دا فرست ایونټ په پاکستان کې کو ARY واریرز په نوم باندې، کوم چې مطلب سلمان اقبال دی هغه دی اونرز دی او عمر احمد دی لاهور کې. نو او په دې کې زما چې کوم مطلب اچیومنټس په حساب سره زما سیکنډ کومین ایونټ فایټ و، مطلب د پاکستان سیکنډ لارجسٹ فایټ و او دا ایونټ چې پاکستان په سطح یو ډېر غټ ایونټ و، کوم کې چې اوس نیکسټ به دو مطلب انټرنیشنل ایتھلیټس هم راولي او د دې دا کوم چې دې کې کوم لوبېدلي کسان دي کوم چا ګټل دي هغو ته به انټرنیشنل ایکسپوجر ځي، بار ملکونو ته به ځي او خپل ملک به روښانه کوي. مطلب اوس ما ته انټرنیشنل سکالرشپ میلاو شوی د جرمني نه او د UK نه. USA نه ما ته ایز انویټیشن راغلی چې ته مطلب ټریننګ دلته راشه نو مونږ به تا مخې ته سپورټ کوو. مطلب هغو اکیډمي وه جیکسن وینک MMA اکیډمي کوم چې د USA ټاپ اکیډمي وه. نو هغو ما ته چې ته دلته کې به راشي زموږ جیم ریپرزینټ کوي نو مونږ به تا سپورټ کوو، مطلب کنټري خپله سپورټ کولی شي. خو هغه ټایم کې زما د ډیګري روان و نو میکانیکل انجینرینګ روان و نو هغه مینس کې مطلب سکیپ کولی نه شو چې مطلب ایجوکیشن هم زما پوره شي. نو
زما چې اوس کوم ګول د فیوچر ګول مې دی زه وایم چې زه بهر ملک لاړ شم ما ته سکالرشپ میلاو دی انشاءالله نیکسټ ایئر پورې نو هلته کې به زه خپل سټډیز هم کیری کوم ځکه چې زما میکانیکل انجینرینګ اوس بیچلرز کمپلیټ شو نو ماسټرز دپاره هم ما ته سکالرشپ میلاویږي او ورسره زه به خپل سپورټس اکټیویټیز هم مخې ته مینج کوم او انشاءالله د پاکستان د خپل ملک او د قوم نوم به روښانه کوم د خیر ما دلته پاکستان کې هم انټرنیشنل ایونټس کړي دي او بهر زه د دې کرونا مطلب د لاست 2019 دسمبر کې شنګای کې په ورلد چیمپionship کم کې چې یو سل او شلونه سیوا ملکونه راغلو نو په هغه کې ما پارټیسپیشن کړو مطلب پاکستان د طرفه زموږ ټیم کیپټن چې کوم دی ماس خان هغه 3 ټایمز ساوث ایشین گیمز ګولډ میډلیسټ موږ دواړو صرف سلیکشن چې موږ دواړو تلو او ال کې او یو را سره تیمور موږ 3 کسان سلیکشن شو او ال کې موږ پارټیسپیشن کړو پاکستان مې ریپرزینټ کړو دینه بعد چې दुबई एक्सपो इवेंट हुआ कि मां फाइट गटलो او श्रीलंका टूर زما او دغه شان نورم ډیر شي انټرنیشنل ټورز خو زما د ډیګری د وجنه ډیر زیات ټورز چې هغه مس شوی دي اوس ریسنټلی په کیرګستان کې ایشین چیمپionship نو زما نکل انجری و دغه د وجه نوم تلنو اب اوس نیکسټ ډے ډیر زیات ایونت انټرنیشنل او هغه د پر خپل تیاری کومه لګیایم د دې ټیم چې کوم دی زما چې کوم strength and conditioning کوچ ته سر عابد امین کم لاهور کې هغه مطلب رهایش هم مال راکړی دی او زما چې کوم ډایټ دی مطلب زما چې د ورځې څومره خوراک دی هغه هم مطلب هغه ټول سپانسر کوي مال ټریننګ راکړي ځکه چې زمونږ مطلب کم ټارګټ چې د ورلد چیمپionship ته چې ورلد چیمپionship کې پاکستان لپاره ګولډ میډل راوړو نو زما چې کوم ډایټ وغیرہ ارڅ سره هغه ایکسپنسز هغه بیر کوي او د دینه مخکې چې کوم دی ګورنمنت هم سپورټ کړي ما ساده پوره زه چې کوم کله چاینا تلم نو جنید خان چې کوم دی اوس د ډي سي سوات ته هغه مال سپانسر راکړو د هغه لپاره ورلد چیمپionship لپاره هغه ما پاکستان لپاره کلاو کړو بیا هغه په زمون دی او نورم مطلب یونیورسيټي والم چې ډیر زیات سپانسر مطلب زما چې کوم ایجوکیشن دی هغه ټول یونیورسيټي خرچه بیر کړو د پمینس کې سپورټ کړم خو پراپر د اوسه پورې سپانسر نشته اوس څه کمپنیان دي هغه رابطې کړې دي مطلب هغه چې راشه موږ سره میټینګ وغیرہ وکړو نو اوسه پورې پراپر سپانسر نه املاو شوی اصل کې د مطلب سټډیز سره گیم مینج کول بیا په مطلب انټرنیشنل لیول باندې مینج کول نو دا ډیر زیات ټف مطلب د دوران کې ډېر پیری ما ویل چې یو طرف ته مطلب زما لکه دواړه نشم مینج کول خو زما استادان چې کوم هغه ډېر زیات سپورټ کړم موټیویټ کړم نو د هغه د وجنه ما مطلب لکه وس ډیګري کمپلیټ شو نو خپل دواړه مې مینج کړو نو د سپورټسمن لپاره د ټول نه اول چې زګه چې زه خو لاهور کې اوسېږم بیسیکلی سوات زما فیملی دل کې الته زه هاستل کې مطلب هاستل کې اوسېږم نو هغه سره خپل ډایټ مینج کول چې خل لیول کم انټرنیشنل ایتھلیټس نو هغه خپل ډایټ چې مطابق مندي مطلب یو کنټرول انوایرنمنت کې اوسېږي نو سبق سره خپل ډایټ مینج کول خپل ټریننګ مینج کول 2 ټایمز ټریننګ کوم یو سهار ټایم کې زه ټریننګ کوم بیا خپل یونیورسيټي ته لاړم کلاسونه وغیرہ به واغستو خپل هغه نه بعد بیا چې یو افټرنون ټریننګ نو دغه 2 سیشن به ما کول او د دې سره کم سار مطلب چې کم زو کیلریز علم نو او زیاتره کوشش کوم چې اورګانیک فودز والما اورګانیک فود داسې چې کم دا نون بیکری آیټمز دي ځکه چې مخه ته کیلریز چې باندې کې ډیر زیات سیوانو هغه د لپاره چې ښه ډایټ هم پکاري زب ټول کم چې ځوانانی هغه د لپاره دا پیغام ورکوم چې مطلب اسی فضول کې نه سونه خدا ده چې مطلب یو نه یو سپورتس کم کې چې د چا انټرست هغه طرف ته لاړ شي
ځکه چې زه خو یو نارمل سټوډنټ وم نو د دې سپورټس په وجه باندې ماته په کالج کې هم سپانسر د سکالرشپ ملاو شو او یونیورسيټي کوم د اوسه پورې چې زه څومره سکالرشپس ملاو شوي دي ماته سپورټس په وجه باندې ملاو شوي دي او نو هغه ته دا یم چې هغه ټیسټ وغیرہ ورکوي په هغې کې پاتې شي هر څه دا سپورټس چې ډېر زیات ښه اکټیویټي ده د دې په وجه باندې مطلب نشو نه اخوا دیخوا فضول ګرځېدو نه د دې نه منع شي او یو فوکس شي فوکس بلډ کېږي د سپورټس یو د ټول نه غټه فایده ده چې دا ستا یو فوکس بلډ کړي یو طرف ته نو د هغې په وجه باندې یو طرف ته کانسنټریشن شي فضول کارونه بچ شي کس نو ټول ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې هغو یو نه کم سپورټس کې چې د هغو انټرسټ نو خامخا جوین کړي ورسره سټډیز سره او د دې د وجې نه سټډیز کې دا نه ده چې هغه به مطلب لاندې باندې راشي دې سره به نور د هغو مایند چې د مایند د دې ځکه چې ټول فزیکلی ټریننګ کېږي نو مایند هم چې منټلي ټریننګ هم کېږي نو هغه به ښه به په د سټډیز کې هم چې ښه کارکردګي به ورکوي ځکه زه هم چې سپورټس ته راغلم د هغې د وجې نه زما منټلي ایبیلټیز چې دي هغه هم سیوا شوي دي کم شوي